ما تاسو ته دا خبره وکړه چې دا مظلوم به په پولیس سرات باندې ولاړ وي چې کوم ظالم په دې مظلوم باندې ظلم کړی دی او د دې ظالم نه به ټولې نیکۍ واخلي او زما عزتمندو تش ټوکړ به پرېږدي داسې او که دې ظالم سره نیکۍ نه وي نو دا مظلوم با خپل ټول د ګناهونو هغه پیټي په دې ظالم باندې ور انبار کی او زما عزتمندو خپل ځان به د دې انبار نسبت کی بني اسرائیلو کې داسې یو اسرائیلی چې د هغې اولاد نه کېدو بچی نو نو د الله سره عزت شروع کو چې بار به کم الګ قتلو په طریقه باندې به دوکه را دوکه کو او کور ته به رادن نه کو او زما عزتمندو ایسه به قتل کو ننم دا گیر چاپیرا پټ پټ قتلونه کیږي الګ به اوچت کی زما محترم او ډیر داسې خلک اوچت کړه او پټ پټ چې کم دی مړکړی دی نن تاریخ پورې داغي پته نه لګي هغه شینچت والا خو درته ګوري چې په یو معامله کې په یو ګناه کې اتا گرفتار کړي نه دی یو ثبوت تی به کم دی ښکارا کړي نه دی او داغینا اسی بیسا اغلط دک ورکوا اغلط تکلیف ورکوا او هغه باندې دومره سخت تیر کا چې په دې وهلو ټکولو کې هغه مړ کا هغه قتل کا یو خزه چې کم دی تا کونډ کړه یو مور تا زما عزتمندو د اولاد د نعمت نه محروم کړه نو هغه اسرائیلی او رز راووتو چې وی قتل یو دوه الکان دي داسې روان دي دوه رونه دي نو دی اسرائیلی هغه دوانو الکانو باندې خواري مهنت او په طریقې زما عزتمندو دوکه کو او کور ته رادن نه کو او دوانه قتل کو او داسې په کور کې تاخانه وا په هغه تاخانه کې به زما عزتمندو ورخخ کو کور والای چې کوم وا بیبي ورته دغه جنا فریاد کول سړی د دې ظلم نه قلار شه دا د الله چاهت ته د الله خوخه ده الله وغواړي چاله اولاد ورکی اون غواړي نه ورکی الله سره څوک سکولې شي الله سره زور چلی خدای خاوند نه منله دغه ظلمونه او ستمونه کول نو هغه دوه الکان چې کله مړک قتل ک او زما عزتمندو پخپل کور کې چې کومه تاخانه وا او پای کې چې کم د دوه لاشونه دا خخ ک د دې دوه الکانو والد سے محترم د خپل بچو پسې ګرځي زما بچی څه شو دی ظالم خو قتل کړی دی ډیر وګرځیدو را وګرځیدو خو د بچو پته وته اون لګیدا زما محترم آغا وخت چې کوم نبی الله دنیا ترا لګلو هغه پسې لاړې او هغه ته دا داستان بیان کو چې زما داسي زامن دی ژوندۍ جاړ غیب دی زما محترم آغا نبی ورته فرماید دارته وایا استاد بچو پکور کې چې د کوم شیزونو سره لوبي کولی هغه شیزونه ستا پکور کې شتا وی او شتا وسدي ویره یو کونتره ده زما دی بچو به دا کونتري سره چې کوم دی لوبي کولی او ځان به وسره مشغوله ول ویا کونتره راوړه زما محترمه کونتره راوړه هغه نبی د دې کونتري په دې تندي باندې مهر ولګولو او دې ته ویلي چې دا کونتره ز الزوما او دا چې په کم طرف باندې زی تم د دې کونتري پسې روسته ورزا نو زما محترم خو د ډیرو خلکو بچی قتل کړیو هغه کونتره مخکې دا ټول خلک ورپسې دي بهرحال په یو کور او په بل کور اخره کې په یو کور باندې دا کونتره وردن نشو او الته په غزمکه باندې زما عزتمندو کې ناستا په کم ازمکه کې چې کم دی د دې ټول ماشومان لاشونه چې کم دی د ظالم خخ کړیو اغه ازمکه باندې د کونتره خپل مکوخه وهله او لکې خوځوله زما محترم مداخله کولګیدا او غزمکه چې کم دی را کولا وکا چې وی قتل نو د دې دو الکانو سره د نور ماشومان لاشونه مروت د کلک پکلک باندې گرفتار کو او هغه نبی ته حاضر کو هغه فورا د دې د پانسی کولو زما عزتمند حکم او فیصله ورولا چې د فورا پانسی کړل شي نو دا د پانسی په تخته ولاړ دی او هغه بیبي ولا راغه چې کمی بیبي با د دې ظلم نه منې کولو د دې ستم نه به منې کولو او دا به زما عزتمند نه منې کېدو زما محترمو الله جل جلاله په خپل پکړ کې راګیر کو راوینه ولو هغه بیبي ورته لاندې ولاړه ده ما به درته ویلې چې وخت لا پوره نه دی
ظلمونه خو کې خو تکړه شه خو چې کله د الله په گرفت کې راغی د الله په پکړ کې راغی نو ان شاء الله بیا به ځان خلاص نکي او تا به نه منله نن هغه د خپل انجام ته ورسېدي زما محترمو دا د دې زمانې چې څومره ظالمان دي ورته تکړه شي ظلمونه کوي